څوک پکې ودونه مدونه نه کوي ورګه چې وي دا میاشت ختمه شي چې د ربیع الاول میاشت شروع شي د بیا خلق ودونه او خوشحالۍ شروع کوي دا منحوسه میاشت په دې ځان پوه کوي چې دا 12 واړه میاشتې او د کال ټولې ورځې او ټولې شپې په دې کې یوه شپه او یوه ورځ هم منحوسه نشته په کومه ورځ باندې واده کوي بل څه عمل کوي کوه یوه ورځ هم منحوسه نشته دی او نه یوه میاشت په شریعت کې منحوسه شته دی لکه پښتو کې ورته عام پښتانه سپیره میاشت وایي دا میاشت سپیره ده دا اسی د خلقو رواجی خبرې دي او دستوري خبرې دي نور هر میاشت چې دا یو اسلامی تاریخ لري خصوصا دا د سفر میاشت چې وا د دې په اخر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت د مکی مکرمه نه مدینی منوره ته کو او د هجرت آغاز چې شوه دی نو هغه د سفر میاشت په اخر کې شوه دی دا د سفر میاشتې اخیری شپې ورځې وي چې امام الانبیاء د مکی مکرمه نه سفر شروع کو په لوري د مدینی منوره د غار سوره پوری چې کوم سفر کړي دی هغه په دې میاشت کې شوی نو دا هر میاشت چې دی کې سنس اسلامی تاریخ لري چې کله کفار قریش په دې خبره پوښول چې روزانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم منون کې سیوا کیږي او فدایان سیوا کیږي د دې یو ځای کې مشوره کوله یو ځای کې کېناست وی چې څوک څه مشوره چې ټول مشورې ته کېناستل نو دا ابلیس نه دی شیطان دی د یو بوډا سړي په شکل کې راغی دروازه وټکوه دنده خو مخصوص کسان ناست د اجازت غوښتاغي ورته وي ته څوک یې بس زه یو عمر رسیده تجربه کار سړی یم او ښه مشوره به تاسو له درکم چې دی وی بس دی راپرېږدوی دیم کې ناسوس مشوره جاری ده څه کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل منصوبه جوړي دلته دوی لګیا دي د نبی علیه السلام د قتل منصوبه جوړي الته امام الانبیاء دعا کوي ربا زما قوم نه پوهیږي رب دې ته هدایت وکړو رب دا په سمه لار دا ناپوه دي رب دې په سمه لار روان الته ورته امام الانبیاء دعاګانې غواړي او دلته دې د امام الانبیاء د قتل منصوبه جوړي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ یا به قید کو او یا به مړ کو کېناستل تدبیر شروع و چرته د مخلوق تدبیر او چرته د الله تدبیر دې د قتل فیصله کوي یو تن پکې مشوره ورکړله یو بنځای کې به کمره کې به گیر کو اسی او روشندان به ورته پریدو خوراک سخاک په بند چې په خپل به مړ شي شیطان خو هوښیار کنه شیطان ورته وی اوس دې د بوډا سړي په شکل کې ناشته مشورې ته حاضر شوی دی ورته وی هغه که تاسو په تالو کې دننه گیر کوي کنه کار څومره په تالیف دنده ووي او آبادو کې گیر کوي خو هغه نه یو خوشبوئی چلیږي هغه خوشبوئی بخوريږي وی دا پتنګان براغلي گیر چا پیره بپراتی وی دا مشوره ناقص دسی نشي کېده وی خجو بل مشوره را ده وی سی چل وکو دین دغه راغی وی په دی وخ باندې به سور کو پرسو به وتړو ا د دې کلی نه به وشو د شیطان ورته وی دام ناقص ده وی زکا چې دې تاسو په بارو شړې نو د سره به دنیا خلق ملګری شي ا دې براشي او دا علاقه ودر نبی پته کی د به خلق سیوا کی دا مشورم ناقص ده دام ټیک نه ده ابو جهل مشوره ورکړه مون خو ډېری قبیلی یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قبیلی نه علاوه د ټولو قبیلونه به خلق راجم شو او د کور نه به چاپیره ګیره ورواچو چې د سحر راوځي ټول به په یکدم گزارونه وکړو مړ به کو نعوذ بالله نو مونږ خو به د ټولو قبیلو خلق راجم شو
نو پته به نه لګي چې دی چا مړ کړی دی، دی به د چا چا نه بدلالي. او بیا سو خان دیت ته جو اب ورکو څه پته و دي ته پته نه وه چې د امام الانبیا د وینې دیت هغه اوښ کېدلی شي. د امام الانبیا د وجود وینه او د هغې دیت به مونږ اوښان ورکو. وی سل اوښان به ورکو ځان به خلاص. بس وی دا مشوره ټیک ته شیطان ورته وی دا خبره ټیک پته به هم نه لګي چې قاتل یې څوک دی. په دې باندې مشوره وشوه. دلته دې مشوره وکړه، دې کې جبریل امین راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی د الله حبیبه نن به ته وځې، مشوره ستا د قتل وشوله، ته او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به دواړه وځئ د شپې شپې. هجرت پکې د الله د طرف نه حکم راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور ته راغی. چې کور ته وکړ راغی، وی دواړه لږ طرف ته کینو، لږ د مشورې خبره ده. وی ښه چې کېناستو وی کتل نو هغه د سامان د سفر تیار کړی دی، د سفر سامان بیا تیار کړی دی، ځکه د خوب لیدلی و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی. وی یوه سپوږمۍ ده اسمان ته وخیږي او مکې مکرمې ته باندې راکوزه شي، بیا وخیږي په مدینې منورې راکوزه شي، بیا مکې مکرمې ته راشي او بیا مدینې منورې ته لاړه شي او بیا د بیبي عایشې په کور کې غایب شي. نو د خوب تعبیر د ایستلی او چې دا سپوږمۍ چې ده دا نبی کریم صلی الله علیه ای وړومبې مکې مکرمې ته راځي، بیا به مدینې منورې ته ځي، بیا مکې مکرمې ته راغی فتح یې کړه که نه، او بیا مدینې منورې ته لاړ. نن په مدینه منوره کې د بیبي عایشې په کور کې دفن ده. نو د خدا خوب لیدلی و، نو د سامان د سفر سامان یې تیار کړی و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ټوله خبره وکړه. وی داسې به ځو. دې ورته وی د الله حبیبه ما رضان سره بوزي په دې سفر کې. نبی علیہ السلام ورته ابوبکر صدیقه د رب د طرف نه حکم دی ستا د بوست او په جړاش وی جړل ډیر زیات. نبی علیہ السلام ورته وی د رب د طرف نه حکم دی چې دی به ملګری د سفر، ته به زما د سفر ملګری، ما ته د رب د طرف نه حکم راغلی بوسته نه، د رب د طرف د ستا انتخاب شوی دی چې ته به زما د سفر ملګری. وی ټیک. کور کې خلق را جمع کو او دلته علی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام را وغوښتو، وی ته به زما په بستره سملې، زه به د شپې شپې وځم ښه، د خلقو امانتونه دی بیا به دا حواله کې او زه به د شپې شپې وتلی یم.